زه نن په څلورم پشت کې د سل کلن تحریک په تسلسل کې کو دې خاورې ته راغلم. زمانه مخکې ډېرې تفصیلي خبره وشو، زمانه مخکې ډېرې اصولي خبره وشو، خو ګران ورونو زه نن تاسو ته د دې سلو کالو نچوړ کې ښودل غواړم او د دې سلو کالو په نچوړ په بنیاد چې کومه نظریه، کم سوچ، کم فکر موږ ته باچا خان بابا او خدای خدمتګارو پرېښی و، زه دا پښتنو له یقین ورکول غواړم چې د عوامي نیشنل پارټۍ نه نوې نظریه شته او نوې سوچ هم نشته، بلکې زمونږ هغه نظریه او هماغه سوچ کوم چې د باچا خان او د خدای خدمتګارو د خپل قام دپاره لږ کو موږ سوچ وکړو. باچا خان د بارام خان بابا زوی و، د 450,000 جربو مالک و، تعلیم یې ووې په هغه زمانه کې او په هغه وخت کې نوکر شو، برتی شو چې د لسمو کلی کې خبر شو چې یو پښتون سره یو انګریز خبر څه شو، بلکې په لاره تېرېده نو وی لیدل چې یو انګریز یو پښتون سره ډېر داسې ناروا عمل کوي. دی ورکو شو، هغه ته وی چې بی ته څوک یې؟ ته د پردي ځای نه راغلې، دلته په دې خاوره د دې خاورې په خاوند سره بد سلوکي نه د اختیار شته او نه د حق لري. او ته چې هغه موقع ولیده دغه خپل پښتون یې ولیده او د انګریز رویه هغه پښتون سره ولیده، نو هماغه ورځ وه چې فیصله وکړه او نوکري یې پرېښوده او تحریک اصلاح افاق نه چې د افغانانو اصلاح دپاره یو تحریک شور. ګران ورونو د هغې تحریک بنیاد عدم تشددو، مینه وه، محبتو، د نفرت نه نفرتو، د کرکې نه کرکه وه، د جنگ خلاف جنگ و پرامن و. تاسو سوچو کې په تاریخ کې د آدم علیه السلام نه راواله تر د دې وخت پورې داسې یو انسان وښایې چې هغه د لښکر جوړ کړي او هغه لښکر د عدم تشددي، هغه لښکر به جنگ نه کوي، هغه لښکر به تاوان نه کوي، هغه لښکر به د آئین مخالفت نه کوي، بلکې د عدم تشدد د لارې د لاندې به دغه لښکر چې په هغه وخت کې 1,20,000 کسان خدای خدمتګارۍ تحریک کې شامل شو، د هغې سوچ تشداو چې د عدم تشدد د لارې د لاندې به خپلو پښتنو له ګټه کوي. ګران ورونو د پښتنو د پرمختګ باچا خان بل بنیاد چې کېښوده نو هغه ووایي چې ټول قامونه لګیا دي تعلیم وایي، دلته د انګریز سکولو، دلته د سیکانو سکولونه وو، دلته نور مشنري سکولونه وو، خو د پښتنو دپاره تعلیم سوچ وکړئ هغه وخت کې د اسلام او د کفر جنګ و. نو باچا خان فیصله وکړه او په خپل سر خدای خدمتګارو سره 6 څه د پاسه 6 سکولونه د پښتونخوا په خاوره جوړ شو چې په هغې سکولونو کې پښتنو بچو ته مفت تعلیم ورکول شروع. نن دا خبرې موږ ته ډېرې اسانې ښکاري، خو ګران ورونو دا داسې دور و چې چا به سکول کولاوه هغه به سرکار ګرفتارو، چا چې په سکول کې استازي کوله هغه به سرکار ګرفتارول، چا چې په سکول له بلډینګ او ځمکه ورکوله هغه به سرکار ګرفتارول، او الټا چې دا کم علمایسو د هغې وخت د پیسو په لالچ د هغې په خولې دا ناره کېښوده زموږ استاز دپاره چې سبق د مدرسې وی دپاره د پیسې وی، جنت کې به ځای او دوزخ کې به غوټې وی. نن هغه خلک چې 100 کاله مخکې موږ پسې دا نارې والې نن هغه قام ته مخامخ کیږي، او نن هغه خلک خو 100 کاله پس د باچا خان بابا نظریه خبره کوي، نن هغې د تعلیم خبره کوي، نن د هغې د پښتنو د تعلیم لګیا دی خدمت کوي. ګران ورونو 2 خبرې پکې نورې وې او دا 2 خبرې زمونږ د نظریې نچوړ دی. لومبنۍ خبره چې هغه به د روز اول نه باچا خان بابا وی چې زما د خاورې د وسایلو حقدار اختیارمند زما قام دی، په دې خاوره چې هر څونه وسایل دي پکار دی چې اول دی زما قام ته یې سمیلو شي او بیا دی نور خبرې کیږي. دویمه خبره چې په سن 1930 کې باچا خان جلسه راوغوښته، دا د تاریخ د بر صغیر لومبنۍ جلسه ده چې خدای خدمتګار وکړه د انګریز په دور کې، او هغې کې دا ورته اعلان وکړه چې زما هر پښتون کو دا خان دی، کو دا غریب دی، کو دا مزدورکار دی، کو دا هر څه دی، خو د ده د ازادۍ حق باله پته لګي چې په دې خاوره چناو کیږي، د مشرۍ ټاکنه کیږي،
پکار دی چې هر پښتون ته دی د ووټ حق ملو شي چې پښتانه د خپلې خوښې ټاکنې وکړي. او ګران وروڼو دا د هم واضح وي چې د دغې نه مخکې ټاکنې کېدې خو غریب سړي ته د ووټ حق نه و. د ووټ اختیار ملک سره و، د ووټ اختیار خان بهادر سره و، د ووټ اختیار د ځمکې خاوند سره و. دا د باچا خان او د خدای خدمتګارو د دې ووټ دپاره تش تاریخ مې هېروی 6 کاله جدوجهد وشو. په 37 کې جلسه وشوه، په 37 کې د ووټ اعلان وشو، په 36 کې قانون جوړ شو. 6 کاله باچا خان او خدای خدمتګار بندیوانو، هغوی د نن په شان نو چې چغې به یې والی چې ابھی ټکر کې لوگ ملے هغه د یو تپړ بس کیسه راغونډېږي سار پکې یو اعلان کړي. اوس لکه د پرویز خټک نه به موږ د پښتو د غیرت څه تمه وکړو. دلته یو پونیر کې م لیدل، تصویرونه مې لیدل، مخکې یو ځای کې ناستو د کیس خان په حجره کې ناستو، دا زمونږ هغه دوره چې وه نو کیس خان روټۍ کړې وه، د دغې ممبر صاحب زوی هم پکې ناستو، دا سردار حسین بابک صاحب لږ زورور دی. سردار حسین بابک صاحب ورته وایي نوم یې مال اوس نه راځي، خو دا خبره چې زه کوم نو دا بوز د سردار حسین بابک صاحب هم رایادوي او نور ملګري چې محفل کې څونه ناستو. نو دغه ممبر صاحب ښځو ته وایي مړه ستاسو دا کار ډېر اسان دی، وي کار زمونږ ګران دی. ورته وایي څنګه جي؟ مړه وي ستاسو دا آسان دی خو چې د چا بلی تاسو ورسره یې، خو چې نن د بل بله ده نن دا د هغه سره دی. وي کار زمونږ دا ګران دی چې 100 کاله م تېر کړي دي او اراده لرو چې 100 کاله به تېرو. دې خلکو ته څه ګرانه ده؟ هغه خلکو خدای خدمتګار چې باچا خان به یې بندیوان کو نو خدای خدمتګارو به بکسونه خپل تیار نیولو او ډي سي او دی له بتلل چې وایه کم جیل ته ځو. هغه دا خلک نو، د هغې خلکو په دغې قربانو د دغې خدای خدمتګارو په دې قربانو د دې خاورې نه انګریز تللی دی. کو د چاړه ښي او کو د چاړه بدي، دا د نن فوجي یا د پرون فوجي دغې انګریز ته سلوټونه کول، دا قوم و چې دا خاوره او دا ملک آزاد کړی دی د هغې انګریز نه. دا د ووټ دغه حق و چې دې عوامو ته میلاو شو. او په سن 37 او سن 43 2 انتخابات وشو په دې خاوره د خدای خدمتګارو حکومت را. I love you all. قانونونو په 14 اگست بس وخت ډېر کم دی زه راغونډوم، په 14 اگست 1947 پاکستان آزاد شو. خلک داسې وایي علامه اقبال خوب لیدلو، بل په تعبیر کړی دی او شی آزاد کړی دی. په 14 اگست پاکستان آزاد شوی دی او ټیک 2 هفتو کې دننه په پاکستان کې منتخب حکومت د خدای خدمتګارو کوز کړی شوی دی او د قیوم خان په شکل کې ړومبنی ډیکټیټر یا ړومبنی آمر پاکستان ته ملو شوی. په دې خبرو سوچ وکړئ. قیوم خان لاړ نو لخیره افیشلی ړومبنی مارشل لا ایڈمنسټریټر ایوب خان راغی. دا ایوب خان په کابینه کې ذوالفقار علي بوټو صاحب وزیرو. نو چې ایوب خان ته بوټو صاحب تیار کړو او د روټي کپړو مکان ناره ورکړه او دا ټول ملک په بوټو صاحب پسې روان. بیا چې کله بوټو صاحب کوشش کو چې د ملک او د قام خبره وشي نو زمونږ او ستاسو د قسمت دویم ډیکټیټر چې دې ځلې ورله په تندي هغه توره نښم کړې وه او ضیاء الحق ویل کېږي چې ضیاء الحق راغی. 11 کاله ضیاء الحق مشري وکړه. د ضیاء الحق د هغې وخت یو کشر چې نن بیا راغلی دی، اس ورته تیار دی، په اس باندې به یې سورئ او دله ناره ورکړه چې اوس ته ناره ووخه چې جاگ پنجابی جاگ تیرے پگ نو لگ گئے آگ. او په دې ملک دغه لنګ والا مسلط. بیا مشرف صاحب راغی او دا خو زما ستاسو د یادو کیسې دي چې مشرف صاحب راغی دا تر دې دمه د دې خاورې اخري په وردی کې ډیکټیټر د هغه دور چې تیر شو، لږ سیاست مضبوط شو، لږ پاټو سیاستدانانو خپل منځ کې ناستې شروع کړې نو صاحب داسې شی پیدا کړ چې دا بچا په تاریخ کې لیدلی نی او الله دې کې چې په مستقبل کې داسې شی څوک ونه وي. هغه او بیا د هغه ارد ګرد چې دا کم قسمه خلک رالل نو زه خو په طور د یو پښتون ما ته په دې شرم محسوسېږي چې زه د دغې دور هغه پښتانه رایاد کم چې کم د دغې نیازي ارد ګرد تاوېدل، کمې رویې وې، کمې کردارونه او په کمو کردارونو یا په کمو وجوهاتو ورته بیا ټکټې او
وزارت چې لکه تاسو سوچ وکئ چې هغه وایي چې زما په ټولو وزیرانو کې بهترین کارکردګي د مراد سعید وه نو هغه ما ته پته ده او تاسو ته پته ده چې دا کارکردګي به کوم ځای وي او دا کارکردګي به څنګه وي. نن ګرانو وروڼو هم په هغې مقام موږ ولاړ یو. نن د باچا خان کړوسې پښتنو پسې کو کور په کور ګرځي سوال دا کوي سوال ځان له نه کوي ځان له خو دا لوز کوم دا د بانګونه وایي دا خبرې په اسلام کې نشته خو چې یو سړی یو خبره کوي هر وخت به کوي دا مې لوز دی چې انشاءالله پښتنو په یو سرکاري عهده به ما ونه وینې ځکه چې زه د باچا خان کړوس یم داسې یو نوکري نه ده جوړه چې خدای مګه دا خلک دې په هغې باندې کیني خو زه کو کچکول ګرځوم زه د خپل قام دپاره زما ننم نظریه د باچا خان بابا هم په هغه ځای ولاړه ده چې طاقت د عوامو طاقت د دې پښتنو دی طاقت د دې خړسرو دی د طاقت محور عمده عوام دي او د عوامي نېشنل پارټۍ سیاست هر اندام هر قدم هر قول او هر فعل په دې لګوي چې طاقت به انشاءالله خپل عوامو زمونږ چا سره دشمني نشته خو موږ د ټوپک په زور د کوتک په زور یا په بل څه زور طاقت او طاقتور نه منو واحد او واحد طاقت یو وارې بیا دوراوم او هغه عوام دی پکار دی چې دا ټول خلک دی دې طاقت ته سرنډر شي کو هغه د بوټ والا دی کو هغه د ټوپک والا دی کو هغه د قلم والا دی کو هغه هر دفتر کې ناست دی دې عوامو ته پکار دی چې سرنګو شي سرنډر شي طاقت د دې عوامو دی دې کې دویمه خبره چې پښتنو نن سل کاله پسم ستاسو وسایل ستاسو نشو منګه غشتار څه جړل چې نن تاسو وایې د ملکند پښتنو چې ستاسو د غرونو دا سرونه د ځنګلاتو په نوم ولې قبضه کیږي ستاسو ځمکې جایدادونه ولې قبضه کیږي نو بیا خبره دا ده چې د عوامي نېشنل پارټۍ نظریه سوچ فکر همدغه ځای ته رسي چې هغه د باچا خان بابا نه راوالی کو څلورم پشت دی چې د دغې وسایلو اختیارمند به دا پښتون قومي دا پښتانه بچي به زما خوره مالامال زما وطن د سرو سپینو نه ډک زما بچي نار زما بچي لغړ خو ګرانو وروڼو ګرانو مشرانو ګرانو پښتنو وسایل ستاسو دي دا غرونه دا خوره دا د الله مالامال خو زما بچی پکې نار دی زما بچی خپې بلخپې دی زما بچی لغړ دی زما لاره کوڅه ویرانه ده زما سکول کالج نشته زما د صحت نظام نشته زه نوکرۍ او مزدورو پسې زما پښتون قوم خو چې د دنیا کم ملک دی او په کم ملک کې کم ښار دی دا پښتون به لګي ولته به مزدورۍ کوي نه ګرانو وروڼو دا حالات موږ بدلولی شو که چېرې موږ وغواړو چې دا حالات د موږ بدل کو آیا تاسو د خپلو بچو دا حالات بدلول غواړئ آیا تاسو دا خپل کوڅې او لارې آبادول غواړئ آیا تاسو خپل ځان له او خپلو بچو له سکول او کالج غواړئ تاسو خپلو لوڼو له او خویندو له تعلیم نظام غواړئ تاسو خپلو بچو له او خپلو مشرانو له د صحت نظام غواړئ تاسو په خپله خوره امن غواړئ تاسو خپله بجلی چې کم نه محرومه یې او دا ستاسو دا ډېره ارزانه بجلی ده دا بجلی خپلول غواړئ نو بیا ایمان تیر کې د دې یو لار ده واحده لار ده ودرېږئ عوامي نېشنل پارټۍ سره ودرېږئ په 8 تاریخ دغه یو ورځ ایمان تیر کې روزې په لاټین مهر ولګوئ نور موږ انشاءالله ستاسو ذمهوار یو چې هر څومره لوی امیر
هر څونه لوی جابري فرعون هر څه چې دا د ولی خان وینه ده د هغې چل راځي پښتنو یو ځل راله اختیار راکې بیا وګورئ چې دغه اختیار سره تاسو څه کوو. او نن خو زما دپاره بختره ورځ ده انشاءالله دا میاشت به مې بختوری ستاسو په مخ مې له خیره میاشت ولیده دلته کتیزو کې مې دا میاشت ولیده امید لرو چې دا به م بختوری. زه ګرانو وروڼو په دې ماتو ګوډو الفاظ ستاسو د ټولو هېڅ شی نه دی هېڅ شی نه دی مشورېږي لګیا دی لګیا هسې روکې کمړه دونه څه نه دی مهره ده مهره ده ابابک صاحب ورته څه وي کینې وي مهرو دا مهرې دي دا نه دي او دغه عجز خو لکه خدای شته چې دا ماته د افغان خاورې او د پښتون په نامه ماته شرم ښکاري. موږ پښتانه نه داسې او نه داسې یو او نه به انشاءالله داسې شو. دغه سړی پښتون دی نه دا چې د چا نوکر دی ما ته هم پته ده او ده ته هم پته ده دی د هغې نوکري کوي دا د بیرسټر سیف او دغه شان دا یو شان خلک دي دې ته ډګوری ما. زه ګرانو وروڼو د بابک صاحب د مشر کریم بابک صاحب شکریا په کم الفاظ ادا کم چې زمونږ د نیکو د عمر خو نن هم په هغې جذبې په هغې جوش د خپل بنیر مشري او رهنمایي کوي. زما په خیال د دې نن د دې کامیاب او د دې دروند مجلس مبارکي به زه د ټولو نه اول خپل دغه مشر کریم بابک صاحب له ورکوم. بیا زه افسر خان رور او ستاسو د ټولو د دې حلقې چې څونه مشران د تنظیم ملګري د پارټۍ د زیري د تنظیمونو ملګري د پی ایس ایف ملګري استادان ملګري وکیلان ملګري ډاکټران ملګري لیکوالان د هغې شکریا ادا کوم. زه خپل د میډیا د مشرانو بې حده شکریا ادا کوم او بیا وروڼو لاس وپړقوئ د دې پولیس والاو دپاره او داسې داد وکړئ چې دې یې واوري د دې زړه پرې خوشحاله شي دا هېڅ داد نه دی سم داد ورکړئ. زه سلام پیش کوم خپل د پښتونخوا دې پولیس ته چې د دې هر عمل زمونږ د حفاظت دی په دې خاوره کو سخته راځي زمونږ دغه پولیس واله دي چې خپلې سینې مخامخ کوي خو زمونږ حفاظت کوي. زمونږ د خاورې د امن زمونږ د دې پرم نه جرګو ټول کریډټ دې پولیس والاو ته ځي. دې پولیس والاو ته زه چې هر څونه سلام پیش کم هغه به کمي. زه درنه اجازه تلم په دې شعر وی پښتونه د پښتون نشان چې وي جم دی پښتونه د پښتون نشان دا منګ او تاسو یو د پښتون نشانونه څه دي منګ او تاسو یو پښتونه د پښتون نشان چې وي جم دی تر څو چې دا دنیا وي باچا خان به وي جم دی.